دا به ان شاء الله د غټ اختر متعلق کوم ځکه چې غټ اختر کې لوی عمل سره د قربانۍ عمل او یقینا دا یو داسې عمل دی چې په دغه ورځو کې د دې عمل نه سوا بل عمل الله ته زیات خوښ دی زیات خوښ دی د قربانو ورځو کې د قربانۍ نه لوی عمل بل نشته او الله ته ټولو کې زیات خوښ عمل په دغه ورځو کې د قربانۍ عمل نو ان شاء الله په دې باندې به خبره کوم چې الله ته منظور یا ساتي د قربانۍ لپاره قرآن کریم چې دونه کې درې قسم الفاظ استعمال شوي یو لفظ په سورۃ کوثر کې دی فصل لربک وانحر یو لفظ دا یو لفظ په سورۃ انعام کې راځي د دې قربانۍ د متعلق سورۃ انعام بالکل آخره چې پاره کې اعلانات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي بالکل په آخره کې بالکل په آخره کې قل ان صلاتي ونسكي وبيعتم محبوبا اعلانك زما محبوبا बेशक ज़मानूज़ या प्रेम अमाना इन सलाती बेशक ज़मा इबादती बदनी व नुसुकी और ज़मा कुर्बानी या प्रेम अंदाज व नुसुकी ज़मा इबादती माली व महयाया और ज़मा ज्वंद व ममाती और ज़मा मर्ग लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला शरीक यौ लफ्ज वनहर ए नहर दोम नुसुक ए द्रेम सूरत माइदा के जदी मुतालिक जिक्र शवे दे द्रेम लफ्ज सूरत माइदा के चिकला द बाबा आदम अलैहिस्सलाम बचू कुर्बानी पेश कोला नो कुरान हुई इद क़र्रब कुर्बानन कुर्बानन इद क़र्रब कुर्बानन बसूरत कौसर की वनहर बसूरत अनाम की इन सलाती व नुसुकी और बसूरत मायदा की इद क़र्रब कुर्बानन त्रे अल्फाज सो अल्फाज त्रे अल्फाज सही है जी त्रे अल्फाज का कुरान की राह वनहर व ए नुसुकी कुरान की चिकन अंदाज दे ए कुर्बानन उस दा कुर्बान नहीं दलोगत पे एतबार को गोरी करना हर बसत हो चित्त पागे बांधी दच्चा कुर्ब आगा दच्चा दा कुर्ब जरिया जोड़ा लने जिक्र जरिया जोड़ा लका संगची मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफी से रहमहुल्लाह पाकल तफसीर मारिफुल कुरान और दी आयात पर तफसीर की निकली थी जो कुर्बान लुगत की सतह हुई भी हर वो चीज़ जो किसी के तकर्रुब का जरिया बनाया जाए हर वो चीज़ जो किसी के तकर्रुब का जरिया बनाया जाए या हुई बशरियत की सतह हुई बिहारा का हलाला जिनकम मकसद दारी चिमा तक अल्लाह तकर्रुब हासिल हर वो ज़बीहा जो इस नियत के साथ हो कि जिससे अल्लाह का तकर्रुब हासिल हो यानी हर कुर्बानी दा मारिफुल कुरान पर हवाले से खबर हो कदा सरावल नुबिया उलमा नूर तारीफुन करनी कि कुर्बानी
دا نوم د یو استعمالي کی د پاره د یو مخصوص جانور چې دا یو مخصوص عمر بیا چې دا سبا په نیت د تقرب د الله بیا او یا دغه شانتي په یو ایام مخصوصه کی بیا دا غیر لپاره بیا شرایط دي دا جدا خبرې هغه طرف ته نه صحیح ده علماء تعریف کړي انکار نه کوي خو زه هغه خبره کوم چې کوم ستاسو په سمجھ کې راشي چې کوم ستاسو مضبوط ته کوزه شي او سره کلار شي نو اسانه خبره ده چې د قربانۍ دپاره کتا خیال وکړو نو درې قسمه لفظ راغلی یو ونهر یو نسوقي او درېیمه قربانن دا درې واړه الفاظ په قرآن لغت په اعتبار سره هر هغه څه چې په کوم باندې چې ته د چا تقرب چې په څه باندې ته د چا د تقرب دغه حاصل او په شریعت کې هر هغه حلاله چې کوم په دین کې چې تا ته د الله تقرب حاصل شي ته وایي قرباني باقی دا بل تعریف دا به علماء لپاره ویو چې یاره نوم دی دا هغه جانور مخصوصه عمر مخصوص وي یا 2 کاله یا 1 کال یا 15 کاله که نه او بیا څوک وي په نیت تقرب بیا او بیا دغه شانتي په ایامو مخصوص کې بیا د هغې لپاره شرایط مخصوص بیا علماو خبرې دي کې ګوتې نه دي ګوتې نه یا ساته عزتمند قربانی یو لوی عمل او کتل لغونی نظر دوڑاو کی گنا پا تاریخ باندی چی سمرا ادیان تیر شوی دی سمرا قانون تیر شوی دی په هر یو کې دا قربانۍ دا معامله موجود ده دا جدا خبره ده چا د یو په نوم کړې ده چا د بل په نوم خو چا د بل په نوم او بیا دا هم یاد ساته قربانۍ د اول چې دی دا اول کوونکي چې د حضرت آدم علیه السلام اولاد حابیل او قابیل یقینا حابیل تابعدار د بابا آدم او تابعدار د الله او چې کومه قرباني پیش کوله هم عمده وه او قابیل د نافرمانه د آدم او چې کومه قرباني پیش کوله هغه غیر عمده وه و بہرحال دوارو قربانی پیش کر سورت مائدہ پا دی آیتونو کی راجی اس قرب قربانا پا دی کی دیو قربانی قبول شو چنو بی حابیلو او دبل قربانی پاتی شو اور چی دب چا پاتی شو قابیلو اگل پکار ورا گئے نو چی کار ورلا ورا گئے نو اگا اخبر رور تا لغونی سا دملا دوبلا شروع کر او وینای ورطاو کرا چی لأقتلن زبتا وجن پریدم دینا آیات تفصیل نکوم خالی واقعہ دکو نو حابیل ورطی پدی تی دا غسکینو سا خبر ہے قبلون والا اللہ دی اگر قبول اگر او یقینا طلباء زمون ناس دي علماء بہت ناس دي چې مخکې به داسې معامله نه وه د قربانۍ لکه دې شریعت له چې الله کم خاص کرم کړی مخکې به چې قرباني وشوه نو په میدان به پراته وه اسمان نه به یو اور راغی هغه به اوسېده نو دا به علامه وه د دې خبرې چې دا قبوله شوه او چې کومه به پاتې شوه هغه به علامه د دې خبرې وه چې دا قبوله ده
اوس په قربان شمه د الله د ذات نه چې هره معامله یې پټه کړه په ما تا باندې لویه پرده واچو که چېرې اوس هم دا معامله وي اما تا قرباني کړو که یو سینټر ته غوړ وې په میدان کې خوښه وې ګټونه به ورته اچولي په انتظار و چې یاره اوس اور راځي او اوس اور راځي اور خو به نه و راغلی د قیمتي ګاډي به راغلی او تختې د خراب وازه بیل خو جوړ کړی دی دا الله په موږ لویه پرده اچوله قرباني دې راوغورځوله حلاله دې کړه ټک ټوک دې کړه الله یې وخوره په خپله وخوره خپلوانو باندې وخوره او په غریبانانو وخوره قبوله ده او که نه ده الله خبره پټ ساته لویه پرده ده که نه که چېرې دا نقد وې قسم دې د سترګو لګولو بنو هلکه هغه دی میدان کې چې قرباني پاتې شو بلکې هغه دی نو لویه ډرامه به وه لویه انداره به وه دا خو د الله په موږ لوی کار موږ هم شکر نه ادا نو بهرحال نو د قربانۍ دا عمل چې دی اول پیش کوونکي څوک د بابا آدم علیه السلام اولاد حابیل اور قابیل دا حابیل قربانی قبول شو عند الله ځکه چې تابعدارو د الله هم او د بابا آدم هم او قربانی عمده وه نو الله دغه قربانی قبوله قابیل نافرمانه د الله هم نافرمانه د بابا آدم هم قربانی عمده هم نه وه نو قربانی قبول نشو عند الله نو په دغه باندې هغه له غوسه وراله خپل ورور یې قتل حسد دومره بېکاره شي دومره بېکاره شي نو د هغه ځای نه دا سلسله روانه شوې اور انشاءالله دا په هر دور کې وه په هر زمان کې خو ما تاسو ته وویل چې چا به د یو په نوم کوله د چا به د بل په نوم کوله موږ چې کوو نو موږ د چا په نوم کوو یا که په دې انداز نه پوهېږئ په دې انداز خو به پوهېږئ چې په دې دنیا کې چې یو څوک داسې کارنامه وکړي که نه نو د هغه د کارنامه د یادولو لپاره نن سبا دور کې دغه شکل غني جوړ کړي هغه مجسمه جوړه وي څوک ورته هیکل وي څوک ورته مجسمه وغیرہ هغه جوړه کړي یادګار قربان یا دغه دغه کارنامې باندې یو عمارت جوړ شي چې بای دا به د کارنامې یادګار وي خو یاد ساتئ دا مجسمې دا هیکل یا دا تعمیرونه دا همیشني دا ختم شي دا ختم کی لگی روز دین اسلام واقعی دین اسلام دی دین اسلام ہوئی اے داغا افعال اپناؤ کا داغا انداز اپناؤ کا چکر اتا داغا افعال اپناؤ کرو داغا انداز دی اپناؤ کو نو داغا دا کارنامه ندا دا بطول عمر نبیات بندی نو دین اسلام دی مجسمو دی حیکل و دی تعمیراتو باندې رد کو اے ددی پدې دای حکم ورکا چې بجای د مجسمې جوړولو نه بجای د هیکل وغیرہ جوړولو نه تعمیر جوړولو نه دا چلو کوي چې چا دا قربانی کړی دا اے داغه چې کوم افعال دي هغه ځان له واخلا اے داغه چې کوم انداز دي هغه اپناو کا پدې باندې بدد دا قربانی همیشه لږ دي خبر دې خبر راځي دبا همیشه نو د دې د وجې نه تاسو ګورئ کال په کال باندې قرباني کال په کال او یقینا هر رسول چې کوم د دې توان لري هغه باندې قرباني واجب او وجوب علما د دې نه ثابتي چې نبی علیہ السلام چې کله د مکې نه هجرت وکړ مدینې ته لس کال قیام کړ او په دې لسو کالو کې
نبی علیہ السلام هر پیره قربانی کړی ده، هر پیره د دین علماء دا قربانی وجوب ثابت دی چې قربانی واجب په هر هغه چا باندې چې کوم د دې طاقت لري. نن سبا خو بهر یو دا وایي چې زه طاقت نه لرم، وایي که نه په دې باندې بیا جدا خبره کوم بله جدا دا نوجوان نسل موږ سره څه دي دا 20,000 موبایل چې دی پلان دا د 30,000 موبایل چې دی ګرځی به د 30,000 موبایل 35,000 موبایل 40,000 موبایل قربانی وی نشم کولی ادا ضرورت دی نو ضرورت خو په هغه کې موبایل پوره کی 15,000 دستا په ضرورت کې نه راځي او وګړو کې پوره کی دا بیا ان شاء الله بل جمعه کې په دې خبره وو چې قربانی په چا دا او په چا نه کیږي ادا قربانی لپاره شرایط څه دي او د چا چا سره قربانی پکار ده د چا چا نه لغوه نظام ساتل پکار دي دا به ان شاء الله بیا په بل جمعه کې او د سارو باندې که خبره شي هغه به ان شاء الله زندگی بل جمعه کې ځکه چې مېس کې راغو جمعه شته په مېس کې دو جمعه شته نو غرض می داو چې دا قربانی تاسو د اوس نه ده او د قربانی اصل حقیقت خدا دې چې انسان خپل ځان الله ته پیش او قربان چې الله ته ساتي یره واقعي خپل بندګانو باندې دې نه قربانه واقعي الرحمن دی الرحیم دی داونه چې ځان قربان کړي زه سروې راو ورته اچھی سروې نه راو ورته کنه بس داو غواړي چې لکه تا ځان قربان لوی خبره ده لوی خبره ده او ګور علما په دې کې بحث کوي الله د قربانۍ دا حکم ابراهیم علیه السلام ته ډایرکټ نه دی ویل د خوب په ذریعہ دا خوب په ذریعہ چې ورته حکم ورکړي نو پدې کې اشاره د امتحان طرف ته امتحان مقصود دی د پلار او د بچی د دوار اوس کته دا وایي چې یاره امتحان خو سره دا هغه چاخلی چې داغه د حال نه خبر نه ولی الله د ابراهیم د حال نه خبر نه موږ مړه پار دې کې اعتراض کې دماغ لا خراب وي دا ستاسو د ممتحنه امتحان خو نه دی مالا بی وزر دا اعتراض کیا نا چیرا گورا یو ممتحن چی امتحان اخلی دا یو طالب نا یا دا چان امتحان اخلی نو اگا ممتحن دا امتحان اغسطن کی دا حال نا دا قابلیت نا دا غنا خبردار نی نو اللہ دا ابراہیم نا امتحان ولی اغسط اللہ دا ابراہیم نا امتحان اسماعیل علیہ السلام نا امتحان ولی اغسط ولی اللہ دا ابراہیم دا حال نا خبردار نو اللہ دا اسماعیل دا حال نا خبردار نو جواب یاد ساته عزت مندو یا الله خبردار والله تا تخی چې ما د ابراهیم نه خلیل چې جوړ کړی دی کنه اسی مینه دی جوړ کړ دا کمال دی ما چې اسماعیل نه ذبیح جوړ کو کنه اسی مینه دی جوړ کړ دا کمال دی پکې ما تا تخکار کی الله نه خو سپټ پنا نشتا اللہ خو یا ہر سنہ خبردار دی دا کائنات دا ذرے ذرے نہ خبردار دی علیم بذات صدور ذات دی خوچی دا امتحان کئی دا ما تا تحکارا کئی تو گورا ابراہیم نا چی ما خلیل جوڑ کو نو اسی میں نہ دے جوڑ کر دا دا کمالات اسماعیل نا چی ما ذبیح جوڑ کو دا میں اسی نو جوڑ کرے اگر کی تا دا کمالات او یقیناً غټه خبره ده بچی راوانول هغه بچی چې داغه لپاره دعاګانې کوله او بیا چې د پلار سره منډې تړلی شي او بیا د هغه په مړی باندې چورکۍ خوړ ګرانه ده که سوچ وکړه که نه اگر چې بعد پکې بیا د ځان نه پکې خبرې هم نن باسلي که نه لاسونه وتړه پښې وتړه زما سترګې کټه کړه خپلې سترګې وتړه پلان کېږه پلان کېږه وی مړه وتل راوړ هر ځای دله کوله کړه
ارسه دل ټوله تابعدار یا او یقینا دا بیا چې کله ایام تشریق راغله نو په هغې کې به بیا وضاحت کوو چې دا تکبیرات تشریق د کم ځای نه راغلي جبریل په څومره سپیډ کې اخلاص دی اسماعیل په ژبه باندې څه دي او ابراهیم په ژبه باندې څه دي دا چې راغون کې دې نه څه جوړ شي تکبیرات تشریق دا د یوې جملې خبرې نه دي او قربان شم د ابراهیم علیه السلام نه او قربان شم د اسماعیل علیه السلام نه یاره واقعي زوی او داسې زوی پکار پلار ته نه تپوس کې چې ستا سر آیده هغه پلار له عجیبه غونې جواب ورکوي قرآن هغه جواب ذکر کړی دی سړی حیران شي سړی حیران پاتې شي چې کله ابراهیم علیه السلام ورته وي یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچې ما داسې خوب لیدلی چې تا زه حلالومه نو ستا څه خیال دی دې باره کې که چېرې زما ستا دا دی که نه او وی بابا تو خواسې جوړې نو خوښه دې نه چې تا راوپړلومه ایمان وای ځوانانو وی خو به راته که نه وی خو به راته که نه واقعي زامن وویل اچھا مشرانو خلق وینا ده که نه د بس په جاله کې څه پیدا کېږي بس د ټپس په جاله کې څه ټپس ازمرې راوړي یا لا ورته وینا وکړه بچې ما خوب لیدلی دی داسې چې تا حلالومه فانظر ماذا ترى ستا څه خیال دی دې باره کې جواب ته ورغوږ کېده قال ویل اسماعیل علیہ السلام اے بابا وکات آغا چتا تا حکم شوی دی زرد چی اب امومی تا مالارا انشاء اللہ تا اللہ اغاری من الصابرین یا ابد فعال بابا تپوس مکوا وکاتا تا تا چی سوی نا شوی دا غوکا داسې بچی وکړه الله دې زموږ بچي داسې زموږ زموږ یې رسېدلی نه شي یقین وسره نن یو پلار سوی ته چې ویډا کوي که نه ډېر سوچ کوي چې ووایم که ونه ووایم که ونه یو مور چې لور ته وینا کوي ډېر سوچ کوي چې دا خبره دې لور ته وکړم یو ورور چې خور ته وینا کوي نو ډېر سوچ سمج کوي ولې هغه عزت هغه دایره نه ده هغه ختمه شوې ده د هغه ادب هغه معامله نه ده هغه ختمه شوې ده داسې نه چې زه دا ووایم دې مخې نه دا ووایي نو بیا خو د ډوبېدو مقام ډوبېدو مقام نو قرآن وایي چې کله دا دغه شو که نه قرآن یو داسې لفظ راوړ د خلکو هغه ډوزي موزي ټولې ختمې کړې فلما اسلم یې راوړ علما پې ښه پوهېږي اسلم خپې وتړلې لاسونه له وتړل سترګې له پټې کړې مخ له ځمکې ته کړه دا څه دي مړه دا څه دي اسلم فلما اسلم دی هر څه یې دله ټوله کړه او یقینا ابراهیم علیہ السلام لګیا دی خو تا ته پته چې دنیا کې څه چیز کېږي دا د چا په وینا کېږي که چرګۍ غوڅول کېږي د چا په وینا که سیند ډوبول کېږي د چا په وینا یا ساته لګیا دی لا امر نشته او د جنت نه ګډ راغی داسې نه چې تاسو یې هغه ګډ بیا چا وخور خلک خدا نه اعتراض د دې ګوري که نه چې ته وایې مولي صاحب دا د جنت نه ګډ راغلی و دا چا وخور دا څنګه پناه شو د جنت شویله خو پناه نشته ته خو بیا دا خبرې کوې نو زه به تا ته دا یم چې ما ته دا ووایه چې دا بیا حلال څنګه شو
تماله د دې جواب را که زه به تاله د خوراک جواب را دماغ خرابی مانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمه الله مولانا امیر بجلیگر صاحب رحمه الله دوارا لوی علماء او دوارا نران نڈر خیرتمن علماء او زمان اکابرین اللہ دے پا قبر بانی رحمتون ہوگی اللہ دے پا جنت کی اعلی مقام او داما پخبلا دا مفتی ظفر علی خان صاحب نا اے پخبلا می آوری دی دا خبر چکا مدد تزرکو سنئی ندا جامعیری تا دلیم بیان میوالت بیدیگر صاحبوں راگلو اس دوارا دا بخانی چا پرچی راو لے گا چی حضرت مفتی صاحب آگا ابراہیم علیہ السلام چی کم گھٹ حلال کرو دا جنت نا تاکہ وقت چا خوڑا گا او یقیناً دا سی تپوتون با اکثر حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر رحمہ اللہ بقول پدی کیسٹ ہوچ آدم علیہ السلام جنازہ چا پڑاو کرنا دا شان دوسو تپوتون آگاو پدی دورانی تقریر کی بتاو نو ابیانو بچی دا واورد بیا به ولایت تانګو لکه څنګه چې زما والد صاحب دی الله ښه ساتي او جمعې ورځ کور کې ناستو چېرته بیان به یې اورېدی راته ما دې مولوي صاحب یو تپوس کوم ما وایي چې بابا څه وایي د آدم علیه السلام جنازه چا پړاو مې بابا په هغه وخت زه سکار باندې مې ما ته پته نه چې زه په سکار تللی وم چې څوک موجود وي هغه نه تپوس بابا په خندا شو اینه خبره سمه وکړه مې بابا مخته څه پته نو بهرحال دا تپوسونه به هغه کوله او یقینا لوی عالم څه شک پکې نشته لوی نډر عالم نر عالم بهادر عالم جرأتمند اور الله دې د ټولو په قبرونو باندې رحمتونه ولیږي او نور چې څومره زموږ علما دي اهل حق الله دې د ټولو په قبرونو رحمتونه ولیږي الله دې په جنت کې اعلی مقام ورکړي چې دا چټ راغی که نه ما چې شاته وکړه بجلیګر صاحب ناست ما ته وترونو له دا ټول ملایي نه یو ما یې ده خوړل او د دنیا خوړل نو دیم داسې نه چې تاسو بیا دا ووایئ چې هغه ګډ غوښه چا وخوړه نو زه به وایم چې یاره هغه خو پرېږدېده هغه خو زما نه ډېره مخکنۍ خبره ده دا راته ووایه دا چې کومه قرباني وکړه د هغې غوښه چا وخوړه نو ته ماله بیا د دې جواب راکړئ ته به مولوي صاحب دا زما د کور مسله ده نو زه وایم چې هغه د ابراهیم علیه السلام د کور مسله په هغې کې ماله به ولې تپوس کوي نو یاد ساتئ عزتمندو دا ابراهیم علیه السلام اے خپل بچی د چاړې د لاندې راوست دا معمولی خبره وه او د الله د طرف نه ورته اواز وشو بیا اے ابراهیمه خوب بیا خپل رښتینې ثابت او ابراهیم علیه السلام الله خلقو ته ښکاره کړه چې وګوره هسې مې دې نه خلیل نه دی جوړ کړی دا کمالات زم شکر وباسئ خلقو شکر چې اے د بچی په ځای الله د څاروي دا معامله راوسته که چېرې که د بچي معامله وې چې هر کال کې بچی د چورکۍ د لاندې راواله اسانه وه که ګران موږ به هغې کې هم بیا چل کو خفه کېږي ونه موږ به په هغې کې مارکوړه غوړې وکړو چې کوم وروڼه ګوډه مړ غوړې چې کار وي موږ وایو د دې په تیانات دی موږ خو به تیارېږو هم نه خو که چېرې ډېر داسې دغه یې که نه موږ وایو راونیسئ دا معذور داسې نه چې تختې دی په ده چاړه راکړه عزتمندو خیال کوئ خیال قرباني یو لوی عمل معمولي عمل او تاسو د وس نه ده د آدم علیه السلام د زامنو نه دا سلسله روانه ده او په هر دور کې دا جدا خبره ده چې چا به د چا په نوم کوله چا به د چا په نوم کوله د چا به د چا لپاره کوله چا به د چا لپاره دا ذهن کې کېږي او دا په ذهن کې کېده چې نن سبا دور کې تاریخ چې راچوت کې یو سړی چې داسې یو لوی کارنامه وکړي نو تاسو ته ما ووایي که نه نو د هغه په یاد کې د هغه مجسمه جوړوي یا دیوار وغیرہ یا سه عمارت وغیرہ تعمیر کړي یا څه شکل مکلونه جوړ کړي دا صرف د هغه د یاد لپاره دین اسلام راغی دا شیزونه سیټ کړله دا مړه په دې سره د هغه یاد نه دغه کېږي د هغه چې کوم افعال دي د هغه چې کوم انداز دی هغه اپناو کا په دې سره به د هغه یاد درځي
हदीसा और यकीनन कुर्बानी की अल्लाह स्ता ज़रत पूरी और ज़रत की स्ता दी नियत पूरी नियत दालोई शे अल्लाह ने रहम नियत लोई शे जमंगा अक्सर कुर्बानी ची गड़ी वड़ी गणना नियत रावल राववर्ज़ चुलकई के रात आगू बुनियत मुलाक के शांति लिल्ला लपारन नुवस नदा चिकम कम मरगरी कुर्बाने वाले मुसान नवस नदा दा राव पे जिसमा दा कुर्बानी लिल्ला नियत दा कुर्बाने दार वखा खुटूल उमर प्रेमा हाँ एक दा पुटे पे किने मिलावीगी नुदा शोरबाय को मिलावीगी कना मना असल मकसद खुदा अल्लाह रज़ा दा कि अल्लाह रज़ा हासिल तक़र्रुब हासिल इस्तिवाल हासिल नियत तासा और क्या यकीनन माता उसको पे शुरू क्यों हुई कि दम कुर्बानी न पारा कुरान उलट और द्री किस्म अल्फाज रावली यो पर सूरत कौसर के रावले वन हार ना यो पर सूरत अनाम के रावले हाँ ए कम लफ्ज़ रावले कुल इन्ना सलाती व नुसुकी नुसुक और द्रेम लफ्ज़ ए पर सूरत माइदा के रावले ए क़र्रब क़ुरबा नाना ए क़ुरबान और क्या में तब तदाम हुई कि कुर्बानी पर लुगत किसे तो हुई ए हर अगसा चिदागे माने ए तद चा तक़र्रुब हासिल की लगा संग ची मुफ्ती आदम पाकिस्तान मुफ्ती शफी से रहमहुल्लाह ए सूरत माइदा पर तफसीर की है कि हर वो चीज जो किसी के तक़र्रुब का जरिया बनाया जाए और पर शरीयत की हर आगा हलाले तो वही चिकम दा अल्लाह दा रज़ा ला पारा तो कि ए पनियत दा ए दा तक़र्रुब दा अल्लाह दा रज़ा ला पारा तनी तो कुर्बानी या मनूर तारीफ ना अकल पदे लोगों से नजान लसे हैं जो उस हाँ कुर्बानी नुमा अफ्तार स्थान दी वो कुर्बानी पेश कवल ग्रांड था लेकिन सब माशाल्लाह ऐद इलेक्शन रज़ी भी करना हर या चाप जब बानी यो टकी सकते हैं कुर्बानी कुर्बानी वर्कोल पकार दी कुर्बानी वर्कोल पकार दी अलग तो कुर्बानी से तो हुई कुर्बानी ना खबरी कुर्बानी 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 मामूली लफ्ज़ न दे यार ना योरबे माने लगी योरबे मफ़हूम लगी अदीबा निज़ाम हुआ वो माना मुबार हाल माँ चिकम सूरत मुस्ते सूरत कौसर ताकि दा तखाली मुख्तसर खुलासा है और इंशाअल्लाह का सूरत बदली चुकी पता हाँ दीवानी में खबर शुरू हो पति सूरत की अल्लाह करीम मुख्तसर खबर अदा अल्लाह वकार सुकार होगा बसोर सुकार होगा वकार चिकन अता दा वकार होगा ना खास समादा पारा मुसा अल्लाह बदल ददी को बदल की कोई नाम ना सोई नाम ना कोई नाम मुख्तसर खुलासा दा वकारा माल पारा का खास जबदल ददी को बदल की कोई नाम ना वकारा बदल सो कमा अल्लाह सब कम कम कार कोमा तो अल्लाह वो इस्तायो कार सरे फसलिंग द्वेम कार युवन हर फसल लफ्ज़ी माना सरा मूंज़ और यकीनन पर तमाम इबादती बदनियों की वरा इबादत अगर मूंज़ अगर सरे मूंज़ अगर इसी कर नोरे पे इतिहास का और पर तमाम माली इबादतों की वरा इबादत अगर द कुर्बानी अगर सरे द कुर्बानी अगर इसी कर कुर्बान हार नोरे की इतिहास सब मकसद स्टार्ट की सुमर बदनी इबादत ते करना अल्लाह इदा माला खास का चाला खास का बदनी इबादत द्वेम स्टार्ट की कम माली इबादत ते दाहु माला खास का न प बदनी इबादत की शरीक वालमा और न प माली इबादत की शरीक वालमा
बिल्कुल सुच्चा इबादत पे माला सुच्चा इबादत और यकीनन दी सुच्चा वाली बांधी अल्लाह यो अजीब मिसालों पेश करे दे ए पर सूरत नहल की हाँ अजीब मिसाल पेश करे अल्लाह इस्ता पकोर की ए वादा मेखदा गडदा बिजदा हाँ ए दादा पयू वाला और चिकल अत्तर वो खरावाख लेका ना और दी वा मेखता ए दगा शांति दी गड़ी बिजी तक केनी और चिकल दा वा मेखा गड़ा बिजा चिल्लची नुस्ता पदी पयू लूख की जताला संग पैरा कोम हाँ संग पैरा कोम ताला दासी पई हाँ ची पागे की दबीनो रंगी पागे की द खुशाय बदबुई नु अल्लाह करीम आई से हुई व इन्ना लकुम फिल अनामी लइबरा यकीनन स्तासु द पारा पडांगरों के यहाँ सेद इबरते नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी मिन बैनी फरसिन व दमिन लबनन खालिसा लबनन खालिसा ولله واخدي سکلی سدي وبدي یو طرف ته د غوشانو لین روان دي بل طرف ته د وینو کمپنۍ ده او پمنس کې د شودو کمپنۍ او چې کله ته کې دي غوا میخه تا ګړي بيزي تا او چې دا لشي استا لوخي ته څنګه پیراولم لبن خالص شود خالص نه پکې د وینې رنګي نه پکې د خوشاو بدبوي کچري د وینې رنگ شي هغه په دې استعمالي یا کچرتا هغه پيو کې سو ورته پيو سو ورته دوی سو ورته شاوده وي صحیح ده جی اوس دا جدا خبره کتا سو اوده خو زه خبره تاسو کوم صحیح ده جی سو ورته شاوده وي نو دا شاوده کبه دې کې دوی د خوشاو راشي دا د استعمال دي الله وی ګورا ما ستاسو بدن څومره خیال تعالی می پیرا کړ صفا سترا نه پکې د ویني رنگ شته نه پکې د غوښاو بدبو شته نو چې تو عبادت کوي کنه فصلی داسې عبادت وکا چې پاګه کې د بدعات د کفر او د شرک د غیر الله رنگ خو سکه چې بوی پکې ومني داسې عبادت زستا د بدن څومره خیال کوم چې تعالی شوده خالص را کوم نو چې دوم عبادت کې نو خالص عبادت نو فصلی عبادت بدنی خالص زما د پاره چې د خیر پکې څه نوم نشان نه وي دیمه ونهار عبادت مالی دم خالص زما د پاره چې پدې کې دا اخوا دې خوا سنې صحیح ده جی زمونږ دا خو په غوښو نه غلي الله دې رحم وکړي څنګه غلي زمونږ چرته یو کال نه دویم کال ته پاتې کېږي نه پښتنو یا په خو نه خلای آیا په سر نه خلای آیا په سرمانه نه خلای آیا په لري نه خلای چرته په سمه خبره تاسو نه خلای په سارو کې په دې ټله خراب وای اپا مولداری چې دا هغه یا تاسو په ګډلو خرابېږي یا وړو خرابېږي آیا په کچره خرابېږي ان سبولي چې دا هغه په ډیرانو خرابوي په پوله پټي په ډیران چرته موسم کارونه الله وی مالی عبادت خالص مال لپاره چې کله تاسو مال خاص کړه کنه الله وی د دې په بدل کې بدل څه انعامونه راکوم چې د یو تعلق سره ان اعطینا کل کوثر بدل راکوم صبر راکا کوثر د کوثر 28 معنی هغه طرف ته نه کوم زم بهترین معنا کوثر نه مراد بهتر معنا طالب د دین سمجھ راکم د دین سوچ بوجھ بدل راکم طالب کوه راکم دا بدل راکم دویم آخرین نام بسی ان شانیاکا هو الابتر ساچ کم دشمن دے اگا بدل نیست و نابود کما اگا بدل سکما وکلا چکل دا بکارا مال سکی خاص کی نو یو تپوس کوم بیا خبره ختمم زماستا دشمن سوک دے
دو شیطان او خپل په دې باندې اے په دې دنیا اے په دې انسانانو کې یو خو جنی شیطان دی کنه انسی شیطانانو کې څوک څوک دي وای کنه اور نه سبي په یاد نه کې سوال دا کوم نظر د خپل تاو په کرامت کې يهود دی کنه مشرک دی کنه هندو دی کنه ها اسرائیل دی کنه هغه آبادی کې تباہی الله وی دا وکړه خاص کا زدل تبا کوما نو لا آباد دي معلومیږي دا چې زما ستاد د عبادتونه لا خاص وای کنه خاص ندی کچری دا خاص وي نو الله به دوی پریخو الله به پریخو نه خدای ته وګوره کله دوی تباہی غواړي نو فصلی وانهار دا کوئی عبادتونه نه دي دا چاله خاص کا الله لا خاص کا نو الله بدلا د دین سمجھ عمره کی او الله بدلا دا چې کوم دشمنان دي کنه د دین اسلام اې د مسلمان الله بدلا داون نست نابود دا بدلا هم نست نابود کی الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي باقی ان شاء الله د قربانی نور خبره مسئله پچا قربانی واجب ده اے په چا باندې قربانی واجب نه ده ها په دې باندې به ان شاء الله راتلونکي جمعه کې خبره کوم او بیا دا غي نه پس چې کومه جمعه د زندگی وا اے قربانی ساروی متعلق چې قربانی ساروی په پرسن اور راولای څنګه براولای څنګه وي کم کم نو سي چې هغه سره قربانی نه کیږي نو بیا هغه دغه کو او په اخرینه ورځ باندې سورته کوثر به بیا وایم چې نبی علی السلام اے چې کله فرزند وفات شو مشرکین سویا سنوي هغه په اخرینه ورځ باندې ان شاء الله الله تعالی الله رب العزت رحمت او توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله